أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأعراف نهم سپارہ آیات نمبر 103 ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه نو دا شپږم واقعیا چې کوم دی په داوا باندې ذکر کیږي او دې کې نبی علیه السلام ته فرمایي چې څنګه حضرت موسی علیه السلام تبلیغ کړي وو او سخت برداشت کړي وي نو تک شن تبلیغ به ته کوي نو دې کې د حضرت موسی علیه السلام واقعیا د تر ډیر زینو پورې مه ته چې کوم دی دا د موسی علیه السلام واقعیات ذکر کیږي نو الله فرمایي ثم بعثنا بیا مونږ راولېږو من بعدهم ورستو د دوینا مه د نوح علیه السلام او د هود علیه السلام د صالح علیه السلام د شعیب علیه السلام او د لوط علیه السلام واقعیات ذکر شوي نو الله فرمایي چې ثم بعثنا بیا مونږ راولېږو من بعدهم ورستو د دوینا یعنی د نوح هود صالح شعیب او لوط علیهم السلام د دین ورستو مونږ راولېږو موسی علیه السلام بآیاتنا پخپل معجزات سره الى فرعون تا وملئه او د هغه د کوم غټانو خلکو ته مراولي نو وړو ته عمره لګلیو او عام طور چې کله پیغمبر راځي مخالفت غټ خلک کی چې کم سرداران یې مخالفت کی وسنن سبم کو شریعت نه غواړي نو دا غټان نه غواړي غریبانان غواړي غریبانان د شریعت کی فائدہ ده غټانو ته وګي پیدا ده خو ظاهری طور اغي د خپل نقصان په نظر راځي ځکه چې عام طور ظلم او ستم او بدکارۍ وغیرہ دا ټول غټ خلک دي ځکه دا غي وسوي نو غریبانو د خسړي ځامن نه دي خو زمونږ وس نشته دي موږ استاد هغه خدای موږ ته بد وس مراکه موږ څخه خلک نه یو هغه وخت ډش موبایل لانه وراوته ډیر سیاتي دلته نو هغه به زمونږ وس نشته نو به ما په خپل کور باندې ډش چترې لګولې موږ له خدای د بد وس مراکه نو دلته کې الله غټان ذکر کړل نو عام طور غټان خلق دا د پیغمبرانو اول مخالفت وکړه ځکه دا یو په نقصان او د یو هدا د عزت هغه ختمېدو ظاهری طور نو د دې وجنه الله جل شانه الى فرعون ته وملئه او دغه د کوم غټان خلقو ته موسی علیه السلام الله راولېګو فظلموا دلته فكفروا دي نو دوی انکار وکړو به د حضرت موسی علیه السلام نه فانظر وګوره کیف کان عاقبت المفسدين څنګه شو انجام د مفسدینو د فساد کوونکو وقال موسی او فرمایل موسی علیه السلام یا فرعون ای فرعون انی رسول بشک ز رسول یما من رب العالمین د رب العالمین د طرفنا انی رسول بشک ز رسول یما زرا لګل شوی ما من رب العالمین د رب العالمین د طرفنا حقیق زکلک یم د حقیق ډېر معنی دي یو معنی د کلک یم حقیق زکلک یم دویمه معنی حقیق ز ثابت قدم یم او حقیق ز حریص یم
او حقیق زما د لپاره مناسب دي دا علا دا خبره الله اقول دا جز نه وایم علی الله په الله باندې الا الحق سوا د حق ان زه په الله باندې هغه خبره کوم چې کوم حق وي زه مضبوط یم زه کلک مبالغه ده پدې په دې خبره باندې زه مضبوط او کلک ولاړ یم چې زه په الله باندې د حق نه سوا نور څه نه وایم حقیق زه کلک یم علا په دې خبره باندې الله اقول دا چې زه نه وایم علی الله په الله باندې الا الحق سوا د حق نه قد جئتکم په تحقیق سره زراغلی ما تاسو ته ببینه په واضحه معجزات سره من ربکم تاسو د رب د طرفنا فارسل پس پرېږده معي زما سره بني اسرائیل سرګي دا بني اسرائیل دا د یعقوب علیه السلام اولادو او تاسو ته ویلو چې د حضرت ابراهیم علیه السلام یو زوی حضرت اسماعیل علیه السلام او بل زوی حضرت اسحاق علیه السلام نو د حضرت اسحاق علیه السلام په اولاد کې تر حضرت عیسی علیه السلام پورې ډیر زیات پیغمبران بلکې څومره پیغمبران چې راغلي دا په بني اسرائیلو کې راغلي دا بني اسرائیلو کې د اسحاق علیه السلام په اولاد کې راغلي بل طرف ته د اسماعیل علیه السلام چې کوم اولاد دي باغی کې تر نبی علیه السلام پورې یو پیغمبر نه راغلي صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله جل شانه په بنو اسماعیل کې را لېږلي د دې وجه نه د يهوديانو ضد او عناد په دې وجه نبی علیه السلام سره چې دی په دې تم باندې ناسو چې نبی علیه السلام به په بني اسرائیلو کې راځي یعقوب علیه السلام په اولاد کې راځي او هغه الله جل شانه د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راولېګو نو دې وجه نبی په نبی علیه السلام باندې ایمان هم نه راوړو چې دا خو په مونږ کې را نغی دا خو د یعقوب علیه السلام په اولاد کې را نغی دا خو د اسحاق علیه السلام په اولاد کې را نغی دا خو د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې را نو په دې کې دا ټول پیغمبران نو دا بني اسرائیل چې د پیغمبرانو اولادو دی اصل کې ابراهیم علیه السلام هجرت کړو د عراق نه شام ته او بیا د شام نه چې حضرت یوسف علیه السلام رک شو بیا ورسره د مصر چې کوم دی بادشاه جوړ شو نو بیا د بني اسرائیل هجرت وکړو د شام نه رال مصر ته نو چې کله د یوسف علیه السلام زمانہ ختم شوله او بیا د فرعون د ور راغی نو فرعون او قبطیانو د موسی د یوسف علیه السلام چې کوم اولادو یعنی کوم چې بني اسرائیلو دا ټول غلامان جوړ کړل او څومره سخت کارونه بچ کېدل نو دا به په دې بني اسرائیلو باندې کول چېرته چې سخت کارونه به دا بني اسرائیلو باندې کول او د خپل غلامان جوړ کړي نو موسی علیه السلام ګور د ازادي دومره لوی شی دی لومبه مطالبه موسی علیه السلام دغې نه سکی لومبه وته د الله وحدانیت طرف ته راوبلل چې انی رسول من رب العالمین او بیا ته مطالبه وکړه چې فارسل معي بني اسرائیل دا بني اسرائیل زما سره پرې د توري غلامان کړي دا پرې د ځان سره بوزما خپل ابای وطن ته شام ته بوزم ول ځان له آزاد ژوند تیر کی موسی علیه السلام د لومبه مطالبه دا وکړه چې فارسل پس پرېګ د معي زما سره بني اسرائیل چې دی خپل ابای وطن د لړ شام ته او الته کې خپل ژوند تیر کی قال نو فرعون وتوي ان كنت جئت کو چر راوړی وتا بآیت سمعجزه دغه ته لومبه دا خبر وکړه موسی علیه السلام چې انی رسول من رب العالمین نو رسول الله خامخا معجزه ورکړي وي معجزه چې وي معجزه یا کرامت نو معجزه کې فعل د الله وي پلاس ته پیغمبر باندې ظاهري دغه رنګ کرامت ته یو ولی پلاس باندې ظاهر شو نو دا د دی ولی کمال نه دی دا فعل د الله دی خو د ولی پلاس باندې ظاهر کی وګوره موسی علیه السلام سره امسا وا نو الله ورته د امسا ورلړه چې ورلړه کړه نو د امسا نه مار چا جوړ کو اجدها د الله جوړ کړل موسی علیه السلام ته خو پته نه و یو ورلړه چې ورلړه الله د اجدها جوړ کړل نو معجزه دا د پیغمبر فعل نه وي دا د الله فعل وي د پیغمبر په لاس باندې ظاهري چې خلکو ته نبوت ښکارا شي او چې خلک په د باندې ایمان وروړي دا پیغمبرای نه خله دغه رنګ کرامت ته ولی د عزت لپاره الله ظاهري نو دا فعل د الله وي نو معجزه هغه کار ته ویل شي چې دغه نه انسانان او جنات عاجز وي دغه کار د پیغمبر په لاس باندې ظاهرېدل چې هر قیادت ویني انسانان او پیریان دغه نه عاجز وي دي ته معجزه ویل شي نو موسی علیه السلام د فرعون وې چې تا خو مخکې داوا وکړله چې انی رسول من رب العالمین
زه را لېږلی شوی یم د رب العالمین د طرف نه. نو ته چې د رب العالمین د طرف نه را لېږلی د سره نښه څه ده، دلیل د سره څه دی؟ ان كنت جئت کو چې راوړي وي تا بآیة څه معجزه نو فأت بها، نو راوړه هغې لره، هغه معجزه راوړه. ان كنت من الصادقین کو چې ته په دې خپله خبره کې رښتونی، تا رښتونی خبره کړې ده، تا دا خبره کړله چې زه د الله د طرف نه پیغمبر را لېږلی شوی یم، نو که ته په دې خپله دعوه کې رښتونی یې د پیغمبرۍ دپاره دلیل راوړه، معجزه راوړه. نو فالقا، نو موسی علیه السلام دوه قسمه معجزې راوړي. یو معجزه حضرت موسی علیه السلام دا د تخویف طرف ته اشاره ورکوي، یرولو طرف ته، د مار والا اژدها والا معجزه. او دویمه معجزه بشارت دی پکې، لاس چې کوم دی دا ترخ کې به کېښودو چې څنګه یې راوکاږو د نور په شان پړه کېدو، نو دې کې بشارت دی. یوه دا ده که چېرې ایمان خورا نه وړو نو بیا به در باندې مصیبتونه راځي، عذابونه به در باندې راځي، او هکه شانتې وشوه. او چې اژدها دا مار والا معجزه دی کې دې طرف ته اشاره وه چې کورې په دې پیغمبر مو ایمان را نه وړو بیا به در باندې مصیبتونه راځي، عذاب به در باندې الله راځي. او دې بل کې بشارت و چې که د الله په دې پیغمبر باندې مو ایمان راوړو نو دا نور او رڼاګانې به در باندې راځي، خوشحالۍ به در باندې راځي. نو دوه قسمه معجزې، دوه قسمه دلیل حضرت موسی علیه السلام پیش کړي. فالقا عصواه موسی علیه السلام وغورځوله عصاه خپله عصا، خپله امسا. فاذا هي پس ناګهانه هغه ثعبان مبین، خامار و ښکاره خامارو. مطلب دا چې په حقیقت کې خامارو، جادوګرانو چې کیمرا سره راوړې وي خو نظربندي واسي راړه کېدې، او دا په حقیقت کې خامارو. ابراهیم د یوسف علیه السلام او د حضرت موسی علیه السلام په دور کې په منځ کې تقریبا 400 کاله فاصله تېره شوې ده. 400 کاله پسو حضرت موسی علیه السلام یوسف علیه السلام پسې راغلی. نو فالقا عصواه، نو پس وغورځوله موسی علیه السلام عصاه خپله عصا. فاذا هي پس ناګهانه هغه ثعبان مبین، خامار و ښکاره خامارو، غټ خامارو. علامه شیرانی رحمه الله د په سراج المنیر کې لیکلي دي چې دا دومره لوی اژدها وه چې دې کله دا خوله وازه کړه داسې که نه پیرغون، خو مطالبه وکړه لکه تا سره څه دلیل وي، څه معجزه وي، دا معجزه مونږ ته راوړه چې مونږ ته پته ولګي چې ته پیغمبر یې. علامه شیرانی رحمه الله لیکلي دي چې دا دومره غټه اژدها وه چې دې کله دا خوله وازه کړه که نه، د دواړو جامو په منځ کې د دې چې کومه فاصله وه دا 80 غزه وه. یوه جامه په ځمکه پرته وه، بله د فرعون په بیلډینګ باندې پرته وه. او چې فرعون ورته وکتل نو مفسرینو لیکلي دي چې 400 دسته چې کوم دی د فرعون وشو، خېټه یې خرابه شو د یارې، او چغې جوړې کړلې چې یا موسی دې ته لاس کا، دا چې کوم دی منه که زمانه زه در باندې ایمان راوړم، چغې جوړې کړلې. نو موسی علیه السلام فورا چې هغې ته لاس کو هغه اژدها ته، د هغې نه چې کوم دی بیا عصا جوړه شوه. نو د بیا په هغه ټیم کې ووې چې ته خو لوی جادوګر یې، دا خو جادو. نو الله فرمایي فالقا، پس وګرځوله موسی علیه السلام عصاه خپله عصا، خپله امسا. فاذا هي پس ناګهانه هغه ثعبان مبین، خامار و ښکاره. ونزع او راوی وستلو یده خپل لاس. فاذا هي نو ناګهانه هغه بیضاء تک سپین و للناظرین کتونکو دپاره. ثم بعثنا بیا مونږ راولېږو من بعدهم رستو د دوینا، یعنی رستو دغه پیغمبرانو نه، نوح علیه السلام، هود او صالح او شعیب او لوط علیهم السلام نه، موسی علیه السلام بآیاتنا په خپلو معجزاتو سره الی فرعون ته وملئه او د هغه د قوم غټانو ته. فظلموا بها، نو دوی انکار وکړو د هغه نه. فانظر کیفا، پس وګوره کیف کان عاقبت المفسدین، څنګه شو انجام د فساد کوونکو. وقال موسی، او فرمیل موسی علیه السلام، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول، بېشکه زه رالیږلی شوی یم من رب العالمین، د رب العالمین د طرف نه. حقیق زه کلک یم علی په دې خبره باندې الله اقوله دا چې زه به نه وایم علی الله په الله
الله باندې الا الحق سوا د حقنا سوا د حق نو بل خبر زب الله باندې نه کوم قد جئتکم بتحقیق سر راغلی متاسو ته ببینه بواضح معجزات سرا من ربکم استاسو د رب د طرفنا فارسل پس پریک د معي ما سرا بني اسرائیل قال فرعون اویل ان كنت جئتا کچری راوړی ویتا بآیت سمعجزه فات بها نروړه غیلرا ان كنت من الصادقین کچری ترشتونی په خپل خبره کې فالقى عصاه نو اغرزول موسی علیه السلام فالقى نو اغرزول موسی علیه السلام عصاه خپل عصا خپل امسا فاذا هي ثعبان مبين نو ناګهانه هغه خامار وخکارا ونزع او موسی علیه السلام راوستلو يده خپل لاس مبارک فاذا هي نو ناګهانه بيضاء للناظرين تکسپینو د کتونکو د پاره ثم بعثنا بیا مونږ راولېږل من بعدهم وروسته د دوی نه موسی علیه السلام بآیاتنا په خپلو معجزاتو سره الی فرعون ته وملئه او د هغه د قوم غټانو ته فظلموا بها نو هغوی انکار وکړو د هغه نه فانظر وګوره کیف کان عاقبة المفسدین څنګه شو انجام د فساد کوونکو وقال موسی او فرمایل موسی علیه السلام یا فرعون ای فرعون انی رسول بشک زرا لېږل شوی ما من رب العالمین د رب العالمین د طرفنا حقیق زکلک یما علا پدی خبر باندې الله اقول دا جذب نو ما علی الله په الله باندې الا الحق سوا د حقنا قد جئتکم بتحقیق سر راغلی متاسو ته ببینه بواضح دلائل سرا بواضح معجزات سرا من ربکم استاسو د رب د طرفنا فارسل پس پرېږ د معي ما سره بني اسرائیل قال ان كنت نوال فرعون ان كنت جئتا کچری راوړی ویتا بآیت سمعجزه فات بها نروړه غیلرا ان كنت من الصادقین کچری درشتوري بده خپل خبره کی فالقى عصاه نو غرزو موسی علیه السلام عصاه خپل امسا فاذا هي نناغهانه هغه ثعبان مبين خامار وخکارا ونزع راوی بسلو د ترخنا يده خپل لاس مبارک فاذا هي نناغهانه هغه لاس بيضاء تكسبين وللناظرين كدن كتبارا سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمته.